أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نسنجاوي د غیرتي شعر غیرتي سپینږیرو علماء کرامو زموږ قامي مشرانو خصوصا د مړو سره راغلي زموږ د صوبې د زراعت وزیر د عوامي نیشنل پارټي مرکزي مشر انجینیر زمرک خان اڅکزی زموږ سره راغلي د شهید نصرالله خان کاکړ زوی بلال احمد خان کاکړ زموږ سره راغلي ملګري عبدالمالک پانیزی چې زموږ د پارټي مرکزي جوائنټ سیکرټري جاوید خان کاکړ چې زموږ د مرکزي کمیټې غړی دي او دلته کې زما په څنګ ولاړ ډېر غیرتي عالم یقینا ګپه کوم لږ پکې کوو خوشري ډېرې تېر سوي دي په ایمان چې دومره کې توقع پر وطني مسایلو کم وي د علماء کرامو څه ولې هغوی یو عالمي کیسه په مخه اخیستې وي په اسلام کې سرحد نشته او دا ټول مسلمانان یو دي خو مولوي صاحب ته بس ما سره الفاظ نشته چې په کوم الفاظو خراج تحصیل پیش کړم او یا حقیقت دا دی بله خبره به دا وکړو ستاسو سردارانو ته یقینا دا هم په موږ ټولو کښې مشهوره ده زه به اول ځان یاد کړم چې دا خانانو سرداران چې دي دا به د یو چا ګکاو مال دی نو دا یو کیسه شته لیکن چې کم غیرت کم ننګ کمه پښتو سردار احسان الله خان دومر سردار حبیب الرحمن خان دومر یا سردار فرید الله خان دومر یا د مړه سره زموږ د ترین قبیلې مشران په نمونه کې زما سهیل چې بخښنه غواړو یا زموږ د حاجي ګل محمد خان اکا د کورنۍ یعنی غرض دا چې د پاکستان پیپلز پارټي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د جمعیت علماء اسلام د پاکستان مسلم لیگ نون د پښتون تحفظ مومنټ یعنی غرض د هر طبقې سره تعلق لرونکي خلک بیا د مړه سره دلته راغلي زموږ او ستاسو د دې ډیویژن کمشنر آغا صاحب ډپټي کمشنر پرکاني صاحب نو انجمن تاجران یقینا ستاسو غیرت ته ستاسو پښتو ته سلام کو مختصره به درته ووایو اول چې دا پېښه سوې وله موږ خپله راغلي عزیزان زما په خیال کومې غږاوې چې د دې وطن په هکله کېدلی شولې د بچاو په خاطر هغوی به موږ کړي د فاتحې وپورې مولوي صاحب هم په یو ځای دوه کې راسره و او یقینا دا وطن بچاویږي هم په دغسې اتفاق پیښه راغلې دي عزیزانو زموږ او ستاسو د تېرو 40 کالو ژوند زموږ ستاسو مخکې ته پروت دی دا سلسله رکاویږي په داسې اجتماعي اتفاق اوس چې څوک چاته ورکوي ورګي خو چې چیرې زما د سر د سودا ځای راشي بیا دا کام باید همدغسې په اتفاق کې لکه نن چې عالمان خانان سرداران سیاسي کارکنان انجمن ټول په یو سټیج سره ناستې سره ولاړ دي یقینا ستاسو د دې ټولو جدوجهد ته سلام کوو ستاسو د دې ټولو مړانې ته سلام کوو دا اسانه کار نه دی او مولوي صاحب ته هېڅ ما اوس ویلې ما مولوي صاحب کې دا څو کسان چې دې څه پام کوي دوی څه پام نه کوي نو موږ څه پام وکړو پر دې عمر زما د خدای شهادت را په نصیب کړي د دې به زما لپاره لویه د فخر خبره سي یعنی دا جذبه دا غیرتي جذبه دا پښتني جذبه دا د ډېرو کمو خلکو سره وي او یقینا زما دا ایمان دی که زموږ د وطن د خپل کام د جوړښت په خاطر دا جذبه وي دا سلسله وي د دې بدو بدرنګۍ به موږ خلاصېږو او یقینا عزیزانو دا خبره به موږ هر وخت کوله دا جنګ زموږ نه دی دا زموږ د مفاداتو نه دی موږ به ویلی چې په دې کې موږ ټول سوځو پښتانه وایي ځنګل چې ور واخلي وچ او ناوده به ټول پکې سوځي بدبختانه په یو سټیج زما د یو خبرې سره اتفاق نه په بل سټیج بالفرض د مولوي صاحب اتفاق نه په بل سټیج د بل ملګري اتفاق نه خو د جنګ زموږ د هر سړي دروازه را وټکوله زموږ د مفاداتو کار یې پر یوه مرحله په یو ځای کې ونه کړي دې جنګ زموږ د عالم ککرۍ وخوړله دې جنګ زموږ د خان ککرۍ وخوړله دې جنګ زموږ د وکیل ککرۍ وخوړله دې جنګ زموږ د تجار ککرۍ وخوړله دې جنګ زموږ د سردار حتی کې چې زموږ نوابانو ته لاس واچول دا څوک دي چې دومره زور ورکړي
یوه خبره زه نن کوم عزیزانو، دا موږ د اسمبلۍ په فلور ما کړې ده، 2 واره پر سنجاوي ما په خپله تحریک التوا راوړله. نوره خبره پر دې نه کوم چې ولې پر دې کله بحث نه وشو، لیکن یوه خبره زه کوم، هغه چاته کوم چې زموږ د وطن واکداران زورور دي. مخکې د هغه چې زما مرګونه په درزونو وشي، بیا یو څوک زموږ د قاتلانو ځان ورسي. مخکې د هغه باید د دا خلکو سر قلم شي چې ما یو وار وژني، ما بل وار وژني، ما بل وار وژني. په یوه واقع کې زه د 12 په حساب مرم، په بله واقع کې زه د 15 په حساب مرم، په بله واقع کې زه د 10 په حساب مرم. چې زما تعداد در 500 واوړي، نو بیا که یو 15 کسه مړه هم شي، نو زما کور خراب شو، زما د کور خو د کونډو د یتیمانو ډک شو. او موږ دا وایو دې ریاست ته، دې ملک ته ډېر درانه وسایل ورسره دي. یو څوک چې دومره کې سره تړلی کاروایي کولی شي، نو باید زموږ ریاست، زموږ ادارې، زموږ حکومت الرټ وي چې یو څوک د یوه قتل منصوبه جوړوي چې د هغه تر ازایه پورې رسېدل لا سوي نه وي، باید هغه سر قلم شي. او که دارنګه سلسلې وي چې هره ورځ ماتم، هره ورځ هیدره، هره ورځ درنه، نو سهار به خدای نخسته چا ویلی یو چا د یو چا دپاره د اعتماد او د بروسې دلایل، یو چا وایي چاته د ږیرې بېشته ورکړی وو، ول دا به ورسې، دا خبره به ورسره وکړي، دا زما د ږیرې بېشته به ورته کښېږدی. ول هغه بل فریق ورته ویلې، ول وره ته د ږیرې د بېشته خبره کوې، هغه حاجي صاحب د ږیرې سره راغلی، موږ یې خبره نه ومنلې. نو سهار به موږ د ږیرو سره د دې خلکو خپل ولس سره زموږ خبرې به نه منل کېږي. خو لنډه به اخري دا درته وکړو عزیزانو، زموږ راغلي په یو داسې الوتکه کې چې په لارې یو تور سرپۍ و، په یو داسې حال راغلي چې خدای خبر چې د دې خوښ ویدل او ولاړ شو که نسو ولاړ کړي. هغه د خام ټلیفونونه دي چې لمر پرېوتي، ژر راوځي، ژر راوځي. لنډه خبره دا، ستاسو ټولې خبرې موږ واورېدلې، موږ اورېدلې دي، بلکې واورېدلې څه خبره، موږ اورېدلې دي. موږ د مولوي صاحب سره، ستاسو د کمیټې سره دا پښتو کړې ده، دا وعده مو کړې ده چې حد الوسع کوشش، حد الوسع کوشش ستاسو د خبرو د حل موږ کړی دی. ما تللو ډېر پښتانه وایي څه خطرې دي په لکۍ باندې، در دغه لکۍ د ایستلو د پروسیسه پورې هم موږ مولوي صاحب ته دې کمیټې ته وعده ورکړې ده چې ستاسو مسلې به موږ حل کوو، خامخا به حل کوو. او بلکې موږ حل کړي دي هغه مسلې چې بیخي ستاسو په سترګو کې دي. زه به درته وایم د دې مسلې انشاءالله تعالی که بیخي خدای مکړه د پښتو د دې خبره ختم سوې نه وله، که یو لږ ډېر پاتې د هغه مسلې خو بلکل خلاص یاست. دا بیخي په ښکاره درته وایي. پاتې شو 2-3 نورې خبرې مولوي صاحب موږ سره ډېر په کلا ذهن وکړې، هغه باندې موږ مجلس سره فاینل کړی دي. نو دومره به درته وایي دا ستاسو په حساب چې 2-3 مطالبې دي د دې سربړي اتفاق کړی دي او تسلیم کړي نه دي، او انشاءالله دا به پوره کېږي. مولوي صاحب ته موږ ویلي چې زیات سے زیات در 10 ورځو پورې موږ ته به ټیم راکوي چې هغه بس هغه څو لکۍ هم دله فارغه. نو انشاءالله په دې څو خبرو یو وار بیا ستاسو د ټولو شکریه ادا کوو، خاص کر مولوي صاحبو، سردارانو، د دې سپین ږیرو او ستاسو د ټولو علما کرامو. او انشاءالله دا یو خبره درته کوو، موږ په دې وطن کې هغه څوک نه یو چې نن ولاړ وي سبا به نه وي. که خدای مکه بیا هم تکلیف و او سنجاوي وه، دا مو در سره وعده ده، مخکې به فاتحې له راتلو، بیا به په درګوشي ته سره ناست، دا به زموږ دوی سره وعده وي. نور که مې هېڅ په وس نه وکړه، ما مولوي صاحب ته وویل یا تاول مې وویل عزیزانو پښتانه وایي ځئ هغه څوک دي چې اور پر بل وي. دا درد موږ لیدلی دی. داسې ځوان لکه دا ځوانان چې شهیدان شول، موږ د ورور لاس په وینو کې لت پت پټ کړی دي. موږ خپل پلار په ایمان درته وایم زه اکثره دا خبره کوم لکه غر دومره سړی موږ په یعنې موږ ته چې معلومات وسول په هغه ګاډۍ باندې 160 فایر رسېدلي وه چې په هېڅ صورت خدای دته ژوند ورنه کړي. خو بیا به م 1 غنټه او نیم ورځ نیمه به در هسپتاله رسېدلي. دا درد موږ لیدلی دي چې د دې درد احساس زموږ سره وي نه، نو په ایمان که یا زموږ سره بیا د فاتحې غم پیدا شي، یا د دې خبرو غم پیدا شي، یا د دغه تکلیف چې نن ستاسو سره راغلي سپي سره ناست دي. نو انشاءالله دا درد نو د ځان درد ګڼو، د دې وطن د هر سړي موږ به دا خبره کوو عزیزانو، خلک موږ سره اتفاق کوي که بې اتفاقي کوي، د لر و بر افغان درد نو د ځان درد ګڼو چې په مسلماني د قرآن د آیاتو د مولوي صاحب ناست دي، د نبي علیه السلام د حدیثو په رڼا کې
چې مسلمان یو تن دی نو زه بیا په دې تن کې بیا یو اندام یم زه چې هر ځای زه یو اندام یم زه هغه قوم نه یم چې یو ځای زه یو څه وایم د یو مذهب د یوې عقیدې یم په بل ځای کې زه د بل مذهب د بلې عقیدې یم زه که په لر کې یم که په بر کې یم زه که په غرب کې یم که زه که په شرق کې یم چې زما سره لفظ افغان راغلی پښتون راغلی بیا زه مسلمان یم په ما کې بله خبره نشته نو دا چې د هر ځای ګرځي دا تی باور وکړي په ایمان یې ومني دا درد نو د ځان ګړلی دي او د دغه درد له لارې به ستاسو سره ملګري ما درته وویلې یو داسې البته دی چې اوس هم ملګري د شاوخوا په غوږو کې راته وایي چې بهي د هغو تلوار ده نو بس په دې الفاظو ستاسو د ټولو شکریا یو وار بیا د خپلو ملګرو د انجینر زمرک خان د بلال خان د مالک لالا د جاوید خان او د زموږ سره زیا زموږ وزیر داخله زیا لانګو هم راغلی دي خو بس حالات دي واقعات دي بد اعتمادي دي انشاءالله که خدای کول موږ داسې نه وو راغلي موږ دا ټولې خبرې خلاص کړي وې راغلي نو انشاءالله دا به ستاسو د حل وي الله مو خوشحاله الله مو په عزت سره د دلې د مولوي صاحب درته وویل خدای ناخسته که بل نوبت راغی بیا به په ګډه سره ناست خدای دې خوشحاله